ویلی شي بیماریان دي او قسمه قسم امراض دي د هغې دپاره وظیفه راکړه. وښیم درته وظیفه. تاسو په کور کې څونه بیماریانې دي، تکلیفونه دي، پریشانیانې دي، دشمنیانې دي، قرضونه دي، دا ټول الله پاک ختم کړي. غواړئ یو بل مرض احتشام صاحب راته ووایي ډېر خطرناک مرض دی، هغې ته بواسیر وایي. الله دې موږ تاسو ټول محفوظ کړي. بعضې مرضونه داسې چې د غوږ مرض وي، چاته وښیه دا غوږ مې خوږ دی بس علاج به وشي. بعضې مرض د لاسونو وي، چاته وښیه لاس مې خوږ دی علاج وشي. بعضې مرض د خپو یې، چاته وښیه خپه به د علاج وشي. بعضې مرض د ملا یي، ملا به چاته وښیه ښه به شي. بعضې امراض د الله موږ تاسو ټول وساتي، هغه امراض د مستوره زیان وي چې کوم زیان پټي نه چاته خولی شي نه چاته ویلی شي، هغه ډېر خطرناک بیماریانې دي. الله دې موږ تاسو ټول د هغې بیمارۍ نه وساتي. نو د هغې بیمارۍ نه بچ کېدو دپاره او هر قسمه مشکل ختمېدو دپاره، تکلیف او دردونو ختمېدو دپاره ډېره ناشنا او عالیشانه وظیفه موږ ته زموږ استاز مفتی اعظم پاکستان شیخ الحدیث و تفسیر حضرت مولانا مفتی ظفر علي خان نور الله مرقده ښودلې وه، او زه تاسو ته ښیم تاسو پې عمل شروع کړئ. انشاءالله د هغې وظیفې برکت به دای چې الله پاک به مو د کور نه غمونه هم ختم کړي، او بل برکت به دای چې کم ستاسو پټ امراض دي، که بواسیر دي، که هغه نور خطرناک امراض دي چې چاته ویلی نه شي، د شرم د اعضا والا امراض دي، هغه باندې به الله پاک صحت درکړي او د دې وظیفې په برکت به الله پاک ختم کړي. نو چې وښیم عمل به کوئ، په زوره به کوئ به انشاءالله. اول په هغې کې دی بسم الله الرحمن الرحیم. دا ډېره لویه عالیشانه کلمه ده، بسم الله الرحمن الرحیم. دا خو درځي که نه؟ اسانه ده که ګرانه ده؟ دا داسې کلمه ده، داسې بسم الله الرحمن الرحیم داسې الفاظ دي او داسې ناشنا کلمات دي چې علماء کرام لیکي 103 د اسمان نه 3 کتابونه او 100 صحیفې راغلي دي، د اسمان نه راغلي دي، او د هغې ټول برکت، د انجیل، د تورات، د زبور ټول برکت، ټول نورانیت، ټول خوند او ټوله مزه، او د دې 100 صحیفو ټول ثواب، دا ټول الله پاک راوچت کو د 103 زما او ستا په قرآن مجید کې کېښودو. وایه سبحان الله. او د قرآن مجید ټول برکت الله پاک په صورت بقره، او بیا د بقرې ټول برکت الله په فاتحه کې، او د فاتحه ټول نورانیت برکت الله په بسم الله الرحمن الرحیم کې کېښودلو. وایه سبحان الله. نو چې څه قسمه مشکل درته راځي، لاعلاج مرض راځي، بیماریانې راځي، تکلیفونه راځي، 21 ځله وایه بسم الله الرحمن الرحیم. او هغه بل مرض چې مې درته وښودلو هغې دپاره 101 ځله وایه یا سلام یا سلام یا سلام یا سلام. څونه ځله؟ 101 ځله. بسم الله الرحمن الرحیم به 21 ځله ووایه، بیا به 101 ځله ووایه یا سلام یا سلام یا سلام. الله پاک به د ټولې بیماریانې، دردونه، تکلیفونه، پریشانیانې، خاص کر هغه بیماری چې کوم چاته ویلی نه شي او د مستوره اعضاو بیماری، هغه به الله پاک ختمه کړي. الله پاک دې موږ تاسو ټولو ته په دې خبرو عمل کولو توفیق راکړي. او حضرت قاری جانشیر صاحب، قاری بلال صاحب، مولانا حسان صاحب او د دې دا ټول ملګري، د دې ټولو ډېر شکر ګزار یم چې دوی په دې مبارک موقع کې ماتم د شرکت دعوت راکو. الله پاک دې زموږ ستاسو ټول ګناهونه معاف کړي، او دا حاضري دې الله پاک خپل دربار کې قبول او مقبول. رب العالمین والعاقبة للمتقین والصلاة والسلام علی سید المرسلین. خدای زموږ د ټولو ګناهونه معاف کړي، الله د ټولو مغفرت نصیب کړي، الله د ټولو حاضر په خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي، الله د ټولو دنیا هم ښایسته کړي، آخرت هم ښایسته کړي. الله حضرت قاری جانشیر صاحب، قاری بلال صاحب دا کم قرآن مجید مونږ ته واورولو، الله دا خپل دربار کې قبول او مقبول کړي. الله دې کې کم کوتاهي او کم غفلت شوی خدای هغه راته عفو کړي، هغه راته معاف کړي. او دا څونه ملګري چې دې ختم کې شریکو ولاړو، خدای ټول په ثوابونو مالامال کړي، د ټولو ودرېدل، د ټولو اتحیات، د ټولو قومه، د ټولو عبادت، د ټولو تراویح الله خپل دربار کې قبول او مقبول وګرځي. الله د ټولو د زړه مرادونه پوره کړي، الله د ټولو د زړه مرادونه پوره کړي. زنانه په کورونو کې ناستې دي او د روزېدارو خدمتونه کوي، خدای هغوی ته اجر نصیب کړي، بیماریانې ختمې کړي،
تکلیفونه ختم کې پریشانیاں ختم کې او د زړه مرادونه پوره کې الله د زړه مرادونه پوره کې خدای د زړه مرادونه پوره کې دا عظیمه مبارکه عالی شانه بختوره میاشت ده خدای مونږ ته د قدر توفیق رفیق وګرځي د قران مجید د تلاوت د ذکر د تسبیحات او د الا الله او د نیکیانو توفیق مونږ ته رفیق وګرځي خدای پاک صدقې خیرات او ملګرو سره تعاون حافظانو عالمانو سره تعاون او خپل ګوانډیانو رشتہ دارانو سره تعاون توفیق را ترفیق وګرځي خدای مونږ ټول ګناهونه معاف کړي الله زمونږ په دې خوږ وطن پاکستان باندې رحم وکړي الله دا مهنګای پر رحمت بدل کړي خدای دا مهنګای پر رحمت بدل کړي الله دا مهنګای پر رحمت بدل کړي خدای بیروزګاری ختم کړي الله عافیت راولي خدای پاک عافیت راولي زمونږ وطن قائم دائم وساتي کم خلک چې زمونږ د وطن حفاظت کوي کا پولیس کې دی کا فوج کې دی کا ایجنسیانو کې دی کا هله ادارې کې دی او د پاکستان د بقا او د پاکستان د سلامتیا او د پاکستان د ترقی او د پاکستان د خوالي او د پاکستان د کامیابی سوچ لري خدای ته حامی او ناصر شي الله ته حامی او ناصر شي الله ته حفاظت وکي الله هر هغه کس چې زمونږ وطن خرابول غواړي دا بربادول غواړي د دې د استحکام ختمول غواړي او د دې د ترقی ختمول غواړي خدای ته ناکام کې الله ته ناکام کې الله دا غي منسوبې په غي ورلټه کې الله دا غي سازشونه په غي ورلټه کې الله دا غي ذهن دا غي خلاف استعمال کې دا غي اسلحه په غي کې اوچلوي او زمونږ وطن ته حفاظت وکي زمونږ مسلمانانو ورونو حفاظت ته وکي زمونږ د جماعتونو زمونږ د مدارسو زمونږ د علماو زمونږ د طالبانو زمونږ د نیکانو مرکزونو او زمونږ د پاک او د پولیس او د فوج او د هر ادارې ته حفاظت وکي خدای دا غي شر په غي باندې ولولټه کې خدای دا عظیمه مبارکه میاشت ده او دا نیکان سپینګری مشران ناشتي د دې ټولو او مونږ ټولو ته خدای پاک د حرمینو زیارت توفیق رفیق وګرځي یا الله ډېر په ادب احترام عشق مینه محبت سره خپل خوږ آقا کریم محمد عربي صلی الله علیه وسلم په روزه مبارک باندې د سلام ویلو توفیق رفیق وګرځي الله دې ټولو په برکت باندې ما ګناهګار تم د عمره او د حج زیارت او توفیق رفیق وګرځي خدای پاک زمونږ د ټولو ګناهونه معاف کړي لا دې خپل مبارکه موقع ده قاری جان سیر سیب تاسو ته د الله پاک قران اورول په تراوو کې ختم او بیا بل ختم شروع شو خدای نوستر کې پټي کوي داسې موقع کې دعا قبليږي سمو ځړه کې ارماني الله پاک نه وغواړي لا إله إلا الله الحليم الكريم سبحان ربك رب العزة عما يصفون برحمتك يا أرحم الراحمين دا زمونږ یو مشر دی او زوی هلته چېرته قیدخانې کې بند دی دعا ورته وکړئ خدای پاکه ته قید په راحت بدل کړې او ته واپس راولې د پلار سترګې په یخې کې ټول مشکلات یې ختمې کړې دا غریب سړی دی نه دونه وس شته نه دونه طاقت شته نه دونه تعلقات شته خو خدای ستا بنده دی او ته زمونږ رب یې او ته ډېر طاقتور یې ډېر لوی یې ډېر زورور یې او ډېر کارونو کوونکی خدای ته په خپل قدرت سره په خپل رحمت سره او په خپل خاص کرم سره د زوی د جیل نه را بهر کړي خدای د جیل نه را بهر کړي دا غزي حکمرانانو دا غزي پولیس والا دا غزي قید جیلرانو خدای زړونو کې ورته رحم واچي الله پسترګو ورته رحم واچي په جبه کې ورته رحم واچي او زمونږ دا کلیوال چې هلته بند دی خدای ته په عافیت خیریت سره را بهر کړي نور څونه مسافر حضرات پریشانه حضرات تکلیف والدي هلته ګیر دي خدای ټولو باندې ته رحم وکړي په ټولو باندې ته کرم وکړي د ټولو مشکلات ختم کړي د ټولو بیماریانې ختمې کړي برحمتک یا ارحم الراحمین